بسم الله الرحمن الرحیم. دریم برخه ته ښه راغلاست. دې برخه کې تاسو نه په انګلیسي ژبه باندې یو ایسي یا مقاله غواړي. دا مقاله باید د دغو شپږو پوښتنو په اړه دې شپږو پوښتنو نه به تاسو یوه پوښتنه انتخاب کړئ او دا مقاله به له 500 لغتو نه زیاته نه وي. دا باید تاسو مخکې ولیکئ. کوشش وکړئ دا مقاله له انټرنیټ نه مه کاپي کوئ، بل چا نه یې مه اخلئ. خپل فکر کې څه لرئ هغه ولیکئ. دا مخکې تیار ولیکئ. مثلا ما دلته یو څه لیکلي، دا تیار سلیکټ دی، کاپي کوم یې، راخلم دلته یې پیسټ کوم په دې رقم. دې نه ورپسې ډېر مهم بخش هغه تاسو د یونیورسټیو انتخاب ده. د یونیورسټیو انتخاب نه مخکې دلته باید تاسو کورس، لکه تاسو په اکاونټ کریټ کول ته مو ورته لیکلي وي چې یو جي تاسې زده کړو لیول د پي جي د هغه بیرته انتخاب کړئ. کورس ټایپ کوم ټایپ کې ته زده کړې کوئ؟ اګریکلچر زراعت کې کوئ، آرټس کې کوئ یا اجتماعي علوم هنرونه او دا ساینس کې، انجینرینګ کې، کمرس کې، لا کې. په دې یو بخش دا نور اپلایډ کورس او سرټیفیکیټ کورس دا تاسو لپاره نه د یو بخشو کې ده. دې کې کار یو انتخاب کوئ. بیا هغلته د کورس ټایپونه درکوي چې کوم په دې کې کوم. مثلا اګریکلچر کې دوی یو فقط بیسي اګریکلچر په یو جي کې لري. که چیرته آرټس انتخاب کو، په آرټس کې بیا دوی دا ټایپونه د کورسونه لري. بی ای ډانس ده، بی ای موزیک ده، بی ای جنرال ده او بیچلر اف سوشل ورک ده. دغه رنګ که چیرې موږ تاسو ساینس انتخاب کو، ساینس کې بیا دوی دوه لري، بیسي ده او بیسي سټاټسټیک ده. او که چیرته انجینرینګ انتخاب کو، انجینرینګ کې هم دوه ډوله کورسونه دوی لري. بی ای ده چې بیچلر اف انجینرینګ ده، دې کې ډېر بخشونه راځي، او خاص بي ټیک ده. دغه رنګه کمرس او منیجمنټ کې کوم کورسونه دوی لري؟ بی کام لري، بی بی ای لري، بی بی ایم لري، بی بی ایس لري او بی ایم ایس لري. دې ترڅنګ په لا کې که چیرې تاسو انتخاب کوئ، هغې کې بیا دوی دوه ډوله کورسونه لري، بیسي لا او ال ال بي ده. ال ال بي 5 کلن ده. ښه، مثلا د جملې نه زه راځم ساینس کې. زما خپل فیلډ ساینس ده، ساینس انتخابوم. ساینس کې دوه ډوله دي. جنرال مثلا زه غواړم په کیمستري کې یا بایولوژي کې، فزیکس کې یا میت کوم کې یو جي لیسانس زده کړې وکړم، بیسي انتخابوم. اول یونیورسټي انتخابوم، یونیورسټي سټیټ یونیورسټي وکړي. مثلا زه فلحال دلته ممبئی یونیورسټي کې یم، نو دا مهاراشټرا ایالت مربوط ده. دې کې تاسو وینئ ممبئی یونیورسټي. کله چې مې یونیورسټي انتخاب کړه، تاسو ته د همدې یونیورسټي ویب سایټ درکوي او کورسونه درکوي. مثلا زه د ممبئی یونیورسټي ویب سایټ راخلاصوم. تاسو کولی شئ دلته کورسز کلیک کړئ. دې کې به تاسو ته ټول کورسونه چې کوم ممبئی یونیورسټي کې شته هغه به تاسو ته دلته دا لیست اف کورسز ووایاست، تاسو به ټول لیستونه درکړي. ګورئ دا 201 صفحې دا ټول کورسونه دي کوم د ممبئی یونیورسټي په وسیله دلته شته. محصلین به کې مني. نو دې کې به تاسو کورس وګورئ، د هغه ټول شرایط به وګورئ په سایټ کې. هغې نه وروسته که صحیح به ځان مطمئن کړئ، بیا وروسته انتخاب وکړئ. په همدې رقم د هر یونیورسټي لپاره تاسو ته د هغه سایټ درکوي. مثلا ما اول انتخاب کوم ممبئی یونیورسټي کیمستري. کورس سټریم کې به تاسو خاص د کومه څانګه کې بیسي د تاسو کورس شو، مشخص څانګه هم کیمستري شو، بیا هم بیسي. بله یونیورسټي مثلا زه انتخابوم جامعه ملي اسلامیه. په عین شکل تاسو ته ویب سایټ او کورسونو ویو درکوي چې هغه تاسو کولی شئ وګورئ. دې کې مثلا زه لیکم بایولوژي. دا باید موږ له دې ویب سایټ کې کتلی وي چې جامعه ملي اسلامیه بایولوژي لري که یې نه لري، د هغې څنګه شرایط دي، دا هر څه باید هلته کتلي وي، بیا یې ولیکو. که چیرې موږ په شرایطو برابر واوسو او همغلته دا څنګه وي په یو جي کې د لیسانس لپاره، بیا باید انتخاب په کورس سټریم کې دا شی ورته ولیکو. دغه رنګه دریم انتخاب زه کوم مثلا هماچل پردیش یونیورسټي. په عین شکل دلته هم مثلا کیمستري ورکوم.
څلورم انتخاب دا تاسو پورې اړه لري کوم یونیورسيټي چې مو سرچ کړه په انټرنیټ کې هغلته مو د ده په ویب سایټ کې مکمل معلومات ترلاسه کړل کومه څانګه چې تاسو غواړئ انتخاب کړئ تاسو د هغه لپاره شرایط پوره کړي وو هغه به دلته انتخابوئ مثلا زه دې کې پنجاب یونیورسيټي انتخابوم دې کې هم کیمستري زه انتخابوم همدارنګه پنځم انتخاب کوم جموں کشمیر ایالت کې مثلا جموں یونیورسيټي انتخابوم دلته هم کورس سټریم لیکم خو دا بحث ډیر مهم ده ځکه تاسو مکمل ټول معلومات ستاسو اسنادونه د یونیورسيټیانو ته چې کوم سیمه دلته انتخاب کړل هغه یې ګوري که تاسو په شرایطو برابر واستئ بیا هم هغه قبلوي دا ډیر مهم ده باید تاسو داسې انتخابونه وکړئ چې هغه کې عین رشته چې کوم تاسو انتخاب کړی هغه موجوده وي او شرایط یې تاسو پوره کړي وي ښه دې نه وروسته نیکسټ وهم ټایټل ما نه پاتې شوی و مستر پرسنل ډیټیلز کمپلیټ شو ایجوکیشن ډیټیلز ته راځو دې کې اول د نهم سیم لپاره تاسو نه معلومات غواړي کوم هیواد کې تاسو نهم سیم په ویلی مثلا زه انتخابوم افغانستان سکول نیم کوم سکول نه چې تاسو لسم سیم پوره کړی هغه نوم ورته ولیکئ مثلا زه لیکم علي بابا های سکول کوم کال کې مو دا سکول نه فارغ شوي یاستئ مثلا زه لیکم 2000 کال څو فیصدي مو وویل هغلته به خپله فیصدي وګورئ مثلا زه لیکم 80% ورپسې 12 سیم ده دا هم چېرته ویلی افغانستان کې کوم سکول کې عینا مثلا ما همدې سکول کې 12 سیم هم ویلی کوم کال کې فارغ شوی ښه مثلا 2011 کې زه فارغ شوی یم څومره فیصدي تاسو څومره فیصدي اخیستې هغه تاسو شهادتنامه یا 3 کلن نمرو کې لیکل شوي دې بخش که چېرې تاسو هند کې زده کړې کړې وي هغه لیکل کېږي دا اپسنل دي کولی شي تاسې پرېږدئ دا یې تاسو ایجوکیشن ډیټیلز دي دا پوره شول نیکسټ به ووهئ ښه ادر ډیټیلز کې تاسو ته ریفرنسونه راځي دوه ریفرنسه باید تاسو ولرئ څوک تاسو ریکمنډ کوي د هغه کسانو نومونه به ولیکئ کوشش وکړئ که چېرته یو جي ته اپلای کوئ باید د خپل لیسې د استادانو یو استاد او یو مدیر ادرس نوم او خپل ادرس شی ورته ولیکئ او که چېرته ماستري لیول ته اپلای کوئ باید د لیسانس دورې خپلو استادانو معلومات ورته لیکئ مثلا دلته تاسو د خپل یو استاد نوم ورته لیکئ یو استازی تاسو مثلا ستوری نومیږي اکوپیشن د هغه وظیفه څه شی ده استاز ده ایمیل آی ډي د هغسې کوم ایمیل آی ډي و هغه شی به ورته ولیکئ ټلیفون نمبر به یې ورته ولیکئ د هغه خپل ټلیفون نمبر دوهم ریفرنس لپاره کولی شئ استاز نه یا مدیر نه تاسو دوم ریفرنس کې هغه ورته ولیکئ مثلا بل استازی تاسو جمال نومیږي دا هم استاز ده که چېرته مدیر وي منیجر ورته ولیکئ د دې هم ایمیل ادرس به ورته ولیکئ خو تاسو باید خپل استاد سره په تماس کې اوسئ که چېرته هغه ته ایمیل راځي هغه باید تاسې ریکمنډ کړي هغه اکسپټ دلته پوسټل اډرس د خپل استاد پوسټل اډرس به ورته ولیکئ لکه عین شکل چې ما مخکې تاسو تشریح کړه د خپل ځان او د خپل پلار چې لیکئ په همدې شکل به ادرس ولیکئ اخر کې به بسم الله الرحمن الرحیم څلورم برخې ته ښه راغلاست
مخکې ځو تر دې ځایه مخکې رسولی و چې اول ریفرنس اډرس و عین شکل دوم ریفرنس تاسو څوک چې ریکمند کوي دوم کس د هغه اډرس به ولیکئ مکمل اډرس له د هغه له مکمل پوسټل اډرس به ولیکئ اخر یې پوسټل کوډ ورکړئ مثلا 0 دا پوسټل کوډ زه ورکوم ښه دې نه وروسته تاسو که چېرته په هند کې کوم خپلوان یا ملګری لرئ د هغه معلومات دلته غواړي که لرئ یس د هغه نوم تاسو سره کومه رشته لرئ ورور مو ده د تره زوی مو ده تره مو ده څنګه هغه ریلیشنشپ به ولیکئ اکوپیشن کې هغه څه دنده دلته شاګرد ده سټوډنټ ده تجار ده کوم کار کوي د هغه مکمل ادرس ټلیفون نمبر او ایمیل آی ډي که نه لرئ نو تاسو که چېرته تاسو مخکې وخت کې په هند کې هند ته سفر کوئ یا اوسېدلي یاستئ یس به انتخاب کوئ هلته معلومات ورکوئ که نه وي نو همدارنګه ایا تاسو مخکې د آی سی آر سکالرشپ ګټلی ده استفاده مو ترېنه کړې که نه کوم ګټلی وي یس او که نه وي نو دې تر څنګ اوس فلحال هند کې اوسئ که نه که هو وي یس هغه اډرس ورکوئ که نه وي نه نو بل تاسو کومې هندۍ سره واده کړی که نه کوم ورسره کړی وي یس که نه وي نه د دې تر څنګ دې برخه کې تاسو نه د نړیوال ډرایوینګ لیسنس په اړه پوښتنه کوي که چیرې لرئ یس که نه لرئ نو راتلونکې برخه تاسو دغه اپلیکیشن غواړئ چیرته سبمیټ کړئ سفارت یا نورو چارو کنسلګري کې دا اپشنونه تاسو لرئ امبیسي اف انډیا کابل کې کوای شئ هرات کنسلګري کې جلال آباد کنسلګري کې مزار شریف کې کندهار کوم ځای ته تاسو نږدې اوسئ مثلا زه کابل انتخابوم دې برخې که چیرې تاسو نور غواړئ نور معلومات ورکړئ کوای شئ دلته یې ولیکئ دا اپشنل ده که یې نه غواړئ کوای شئ تېر شئ دې ځای کې کوم ځای نه تاسو اپلای کوئ ساحه ورته ولیکئ دې برخه کې به تاسو په سپینه ورقه باندې امضا ولیکئ د هغې نه به ښه صحیح صاحب تصویر واخلئ فقط د امضا نه هغه امضا به دلته اپلوډ کړئ دومره اندازه امضا ولیکئ څومره چې تاسې عادي په اسنادو چې باندې کوئ مثلا زه غواړم دلته دا ما اپلوډ کړی مخکې له مخکې تیار تاسې کولی شئ سپینه ورقه باندې ولرئ او اپلوډ یې کړئ نیکسټ وهم راتلونکې برخه دې برخه کې تاسو اسنادونه اپلوډوئ اوله برخه کې تاسو تذکره ده دلته به تاسو خپل تذکره اپلوډ کړئ ښه دا ده چې تاسو ټول اسنادونه په پی ډي اف شکل کې وي مثلا زه غواړم دا اپلوډ کوم تصویر شکل کوي هم مشکل نه لري خو بعضې اسنادونه مثلا لکه شهادتنامه 2 صفحې ده نو تاسو باید هغه په پی ډي اف شکل کې جوړ کړئ او اپلوډ یې کړئ ځکه 2 شیان دلته په یو کالم کې نه اپلوډیږي یو شی باید اپلوډ شي بله مهمه خبره ده د کوم شی تاسې اپلوډوئ د هغه نوم باید په پښتو عربي یا بله دري کومه ژبه نه وي ټول په انګلیسي باندې وي دوم د پاسپورت کاپي هغه مهمه ورقه د پاسپورت چې په هغې کې تاسې تصویر امضا او ټول معلومات دي هغه به اپلوډ کړئ زه فلحال همداسې یو تصویر اپلوډوم تاسې کولی شئ خپل پاسپورت اپلوډ کړئ درېیمه برخه کې به د نهم سیم دا به تاسې مخکې له مخکې اووم اتم نهم داسې مارکشیټ به هم جوړ کړی وي لکه د 12 شهادتنامې په چپ طرف چې ده هماغه هم په لیسه او معرف باندې تایید کړی وي هغه به اپلوډ کړي خو دغه ټول اسنادونه باید له 2 MB نه کم وي 2 MB نه زیات اسناد باید اپلوډ نه کړي دلته زه مثلا یو تصویر اپلوډوم تاسو به خپل د نهم سیم مارکشیټ اپلوډ کړئ ورپسې د 12 سیمې تاسو شهادتنامه دواړه مخه
د مخکې کوم ډیټایل دی تاسو سرټیفیکیټ ته او شا طرف ته چې ټرانسکریپټ د نمراتو د دواړه به پی ډي اف شکل کې جوړ کړئ چې سایز یې له 2 MB نه کم وي دلته بیا اپلوډ کړئ. نوم یې باید حتما انګلیسي وي. ښه ورپسې میډیکل فټنس ته دې لپاره به دا فارمټ مخکې تاسو ډاونلوډ کړی وي. دا به مو په یو صحي کلینیک کې چې د عامې روغتیا وزارت سره راجستر وي هغلته به مو مکمل دلته معلومات مو ټول ډک کړي وي. په هغه باندې هم په اخر کې امضا هغه اډرس او ټاپه وهلې وي. دې ترڅنګ له دې سره تاسو یو میډیکل ریپورټ ډیر ضرور دی. دې سره باید ریپورټ وي. دلته چې کوم معاینات لیکل شوي ټول باید درج کړي وي. ټول دا برخه تاسو پورې اړوند نه ده. دا باید تاسو ته کوم هسپتال یا کلینیک چې تاسو دا پکې ډکوئ هغه یې درته مکمل کړي. ښه کله چې مو تکمیل کړه معاینات هر څه مو خلاص کړو دا تاسو ته امضا شوله بیا ویل د دې طریقه اپلوډ کړو. زه مثلا اوس فی الحال یو شی دا کېدای شي 3-4 صفحې شي خو تاسو په پی ډي اف کې جوړ کړئ په یو پی ډي اف کې بیا اپلوډ کړئ. د اخري برخه کې که چېرې تاسو کوم ستاینلیکونه لرئ یا مو کوم داسې اجتماعي کارو کې برخه اخیستې وي د هغه سرټیفیکیټونه لرئ هغه به اپلوډ کړئ. دا اپشنل ده که تاسو نه لرئ ګورئ دغه سټار ده ورسره دا ټول کمپلسري ده یعنې حتمي ده تاسو باید ضرور اپلوډ کړئ. دا هغه برخه ده تاسو په انګلیسي باندې ترجمه کړي خپل اسنادونه دا حتما باید تاسو اپلوډ کړئ. دې ترڅنګ تاسو میډیکل ریپورټ و دا هم سټار دا هم حتمي ده. د 12 سیم تاسو مارکشیټ و دا حتمي ده. د 9 سیم مارکشیټ مو دا حتمي ده او د پاسپورت کاپي مو دا حتمي ده. ښه دا حتمي ده باید اپلوډ شي. زه غواړم اوس یو تصویر اپلوډ کړم. تاسو باید په انګلیسي ژبه چې کومې تاسو خپل اسنادونه دي او هغه حتمي دي په بله ژبه دي په پښتو یا دري او هغه حتمي دي چې انګلیش ته ترانسلیټ شي هغه باید اپلوډ کړئ. کله چې دا ټول اسنادونه اپلوډ شول دا خانه به کلیک کړئ ورپسې به فاینل سبمیټ کړئ. ټول اسنادونه مکمل تاسو وګورئ کوای شئ بیا ځلې وګورئ ټول اسنادونه له پرسنل ډیټیلز نه ایجوکیشن ډیټیلز نور معلومات همدا اوس ډاکومنټ چې موږ تاسو اپلوډ کړل دا ټول چې مو صحیح دقیق وکتل اطمیناني شوئ بیا فاینل سبمیټ ووهئ. فاینل سبمیټ سره تاسو اکاونټ پوره شو هر څه خلاص شو. اوس کولی شئ دلته خپل اپلیکیشن وګورئ. دا ګورئ مکمل اپلیکیشن ده له شروع نه تر اخره پورې ټول معلومات دي. په دې توګه موږ وکولی شو چې خپل اپلیکیشن جوړ کړو SCR سره. بسم الله الرحمن الرحیم اخري برخې ته ښه راغلاست. تېره برخه کې موږ تاسو تر سټاټس پورې رسېدلي وو. دې برخه کې تاسو د اپلیکیشن وروستی حالت ته تاسو نور مکمل اپلای وکړو د SCR لپاره. سټاټس نه وروسته انډرټیکینګ ده دې کې کله چې تاسو سکالرشپ وګټو له خیره بیا چې تاسو ته له یونیورسټي نه اډمیشن راغی هماغه اډمیشن به دلته اپلوډ کړئ. هغې نه وروسته بیا تاسو خپل اډمیشن وړئ سفارت ته یا نږدې قونسلګري ته کوم چې تاسو انتخاب کړی وو ثبت نام کې هغه تاسو ته ویزا ورباندې لګوي هماغه ویزا به بیا دلته اپلوډ کړئ. له دې نه وروسته بیا کله چې تاسو غواړئ په خیر هند ته راځئ نو ټیکټ واخلئ هماغه ټیکټ به دلته اپلوډ کړئ.
په دې سره تاسو ټول اپلای مکمل سو تاسو اساسيات اپلای وکړو د ټولو ورونو خويندو ته ښه چانس او بریالیتوب اپلیکیشن په اخر کې لوګ آوټ کړئ